پیدا کړي. و مې اعتراض راځي مولوي صاحبانو پوه شوئ په دې دا به سبا اورم ګوره یو به ودرېږئ نور به سبق سختو مخه او که نه بس اوس په کار دی فلسفې م پېژندلي چې دا سبقونه اعتراضات خو به درنه اورم. خیر دی خلاصې بیانوئ د عقلي چې کوم دغه بیانوئ که ټول نشي بیانولی خو خلاصې به بیانوئ راله مولوي صاحبانو سبا به ټول اوروئ. و مې اعتراض راځي دا ما خپله دا اعتراض اورېدلی و یو کس او هغه یو مولوي صاحب نه اعتراض په مولوي صاحب اعتراض وکړو یاره د هندوانو مذهب ډېر آسان دی ستاسو مذهب وایي ډېر سخت دی هغه سره و چانس سره یو پیره بیټینګ وکړه اوټ شي بیا به راوځي بیا به راوځي بیا به راوځي وایي تاسو یو چانس باندې ولاړې که اوټ شو بس بیا راتلو چانس نشته او وایي دا به همیشه به ابدالآباد به په جهنم کې سوځېږي وایي 50 کاله یو سړی ګناه وکړي پکار دی 50 سال ولا سزا ورکړه که نه نو دا ابدالآباد خالدین فيه همیشه به په جهنم کې ولې دا مشرکان به موجود وي. الله وایي مشرک نه به هم ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء والله وایي مشرک نه بخم ابدالآباد همیشه به په جهنم کې پروت دي. دا اعتراض یې کړی مولوي صاحبانو مولوي صاحب له جوابات ورکول خو د دې یو اعتراض جواب ما ورته خپل عقلي چې ذهن ته راله ما ورته ویل ستاسو دا جواب چې دی دا عقلي او نقلي طور باطل دا د هندوانو مذهب عقلي او نقلي طور باطل دی. مولوي صاحبانو عقلي طور څنګه باطل دی عقلي طور دا باطل دی د هغوی دا نظریه ده چې دا انسان په دې جنم کې په دې ژوند کې ښه کارونه کوي دا به په بل ژوند کې په ښه ژوند کې پاسېږي او بیا چې دنیا ته راځي نو دا به یو ښه انسان به وي یو ښه مالداره به وي یو ښه مزې چرچې به کوي خو که چېرته دا انسان بدعمله نو دا به د سپي په شکل کې پاسېږي دا به د خنزیر په شکل کې راځي دا به د سپي او د پشادو او د منګکورې په شکل کې به راځي تر دې پورې چې د دوی هغه یو پنډت ویډیو ما تاسو باندې به کتلې مو چې هغې ویلې کس ته تپوس وکړي دا زما سپی ما سره ډېر وفادار دی وایي دا ستا نیکه په بل جنم کې دا به تاسو اورېدلي یا به هم نه وي ما ویډیو ما تاسو ته ښودلې وه لکه چې وایي دا ستا نیکه اوس دا عقلي طور ولې باطل دی دا انسان چې دی احسن تقویم سره الله پیدا کړی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بني آدم داسې نور آیاتونه آدم الله رب العزت په خپل لاس جوړ کړی دی دا موږ ټول انسانان د آدم بچي دا د انسان توهین کوي دا عقلي طور بل موږ دوی ته دا وایو دی هندوانو ته وایو دا څوک چې اعتراض کوي موږ دوی ته ما له یو سړی وښیي چې هغه وایي چې دا زما دویم جنم دی داسې به وښیي یار دا عربونو هندوان موجود دي عرب نه زیات هندوان موجود دي یو هندو دا نشي چیلنج سره ښودلی صرف دوی په فلمونو کې درته ښیي په فلمونو او ډاکومنټریانو کې درته ښیي چې دا د دویم جنم په حقیقت کې دوی نشي ښودلی او نقلي جوابات موږ سره دا دي چې د هغوی مذهب په دې باندې باطل دی مولوي صاحبانو چې هغوی د ډېرو خدایانو څه کوي عبادت کوي لو کان فیهما آلهة دا خو د الله رب العزت د کائنات په باره کې دی او د دغه په باره کې د مشرکانو په باره کې چې هغوی څه شی دي په لکونو باندې 33 کروړه نه هغه وخت کې د دوی زیات خدایانو نو دوی څه شی دي مشرکین دي نو د دوی مذهب چې دی عقلي او نقلي طور څه شی دی دا باطل دی مولوي صاحبانو موږ ولې دا جوابات ذکر کړي دي او خپله باندې وضاحت شوی ده وم اعتراض د هندوانو مذهب آسان دی انسان چې مړ شي بل ځل بیا پیدا کېږي مطلب مذهب یې ډېر آسان دی ډېر کم خلک به جهنم ته ځي د دې خلاف د اسلام مذهب وایي چې څوک جهنم ته لاړو دا به همیشه په جهنم کې اوسېږي دا خبره قبلول مشکل دی ځکه چې دې څومره ګناه کړي وي هغه هومره سزا ورکړئ همیشه ولې جهنم ته د دې جواب دا دی مولوي صاحبانو د دې جواب د دې غامدین هم شو ډېر شو خو د دې اخوا دې خوځان د خلاصو جواب دا دی مولوي صاحبانو چې الله رب العزت د انسان ته ابدالآباد سزا ولې ورکوي دا د انسان په دې علم باندې ول ورکوي د انسان په دې عمل باندې ول ورکوي د الله په علم کې دا خبره ده د الله په علم کې دا خبره ده چې دا هندو دا مشرک تر د قیامت پورې زه دله ژوند ورکم دا په دې شرک وي نو د دې عمل په وجه باندې پوه نه شولئ د انسان ته د همیشه ابدالآباد د جهنم سزا ولې ملاویږي مشرک ته الله ته پته ده که چېرته دا تر د قیامت پورې څه وي ژوندی وي دا به څه کوي دا به په دې شرک کې اخته وي نو په دې وجه باندې دله سزا ملاویږي دا همیشه پوه شوئ که نه ستاسو ذهن کې څه جواب شته که یې خو ووایئ چې هغه هم پکې بیان کړو جوابات سوچ کوئ فکر کوئ تاسو هم سوچ کوئ شابه اول د هندوانو عقیده غلطه ده عقلي او نقلي طور عقلي طور غلطه ده چې د هغوی عقیده ده د دې ژوند کې انسان غلط کارونه وکړي بل ژوند کې به د سپي او ځناور په شکل کې پیدا کېږي او دا خبره عقلي طور غلطه ده ځکه انسان اشرف المخلوقات دی په ټولو کې غوره دی او نقلي هم غلطه ده ځکه الله تعالی فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ما انسان په ښایسته صورت کې پیدا کړی او دوی وایي چې دا به د سپي په شکل کې پیدا کېږي دا خبره دوی غلطه ده هغه انسان به همیشه په جهنم کې وي څوک چې شرک وکړي او یا په بل دین باندې عمل وکړي نو که تا سره د جهنم ویره شته دی نو راشه مسلمان شه کنه چې بیا جهنم د اور نه خلاص شي شاباس دریم دا به ځکه همیشه جهنم کې سوځي چې الله جل شانه ته معلومه ده که دا انسان تر قیامت ته ژوندی وي دا به زمانه فرمانی کوي نو د دې علت په بنیاد به همیشه سوځي په دې به همیشه دا سوځيږي